السلام علیکم. زما نوم دی وزیر خان مندوخیل. زه یو موټیویشنل سپیکر او لایف کوچ یم. زما د یوټیوب چینل نوم دی وزیر خان مندوخیل. زما تعلق له ژوب کوټه بلوچستان څخه دی. زما کوالیفیکیشن بی سی آنرز زراعت اور ایم اے پولیټیکل ساينس اور ایم اے رول ډیولپمنٹ دی. زه یو موټیویشنل سپیکر یم او لایف کوچ یم او زما ویډیوز په دې باره کې دي کوم سټوډنټس خاص طور په اف ایس سی وکړي په هغه باره کې باید ډېر پریشان وي چې موږ میډیکل ته لاړ شو یا انجینرینګ ته لاړ شو یا کوم فیلډ سلیکټ کو. ویډیوز په ذریعه به انشاءالله دوی ته زه ګایډ ورکوم او خاص طور په هغه خلکو لپاره دي چې په لایف کې یا په زندګي کې دوی څه غواړي یا دوی په زندګي کې څه کامیابي غواړي. نو انشاءالله ولې په دې باره کې اکثر کوم سټوډنټس دي هغه ډېر پریشان وي. اکثره خلک چې اکثره سټوډنټس یې میډیکل لپاره ځي یا اکثره خلک چې سټوډنټس د انجینرینګ لپاره دوی اکثره اپلای نه کوي. ولې په دې کې لږ چارم زیاته وي مخامخ دوی یا شی ویني یا خلک ورته وایي. لہذا دا یو غټ پرابلم دی، یو غټ مسټیک دی که خامخا متبر سړی ډاکټر جوړېږي دا مطلب نه دی چې پیسې پکې ډېرې دي یا هر سړی انجینیر جوړېږي. نو لیکن دا چونکې نه د ځان سروس کولی شي نه د ګورنمنټ یو سروس ورکولی شي نه خلکو ته ورکولی شي. ولې چې دی چونکې بای فورس جوړ شوی دی، دا یې معاشرې بای فورس جوړ کړی دی یا مطلب چا ورته ویلي چې دا جوړ شه. لہذا زه په دې حواله باندې کوم سړی په چیز کې شوق وي، کوم شی ډېر درته مطلب خوند ورکوي یا کوم شی دی زیاته په هغه کې کامیابي حاصلولی شي، په هغه حواله باندې انشاءالله زما یوټیوب چینلز کې د کوم څه ویډیوز هغه ته سټوډنټس ته به انشاءالله ډېره فایده ورکوي او هغه خلکو لپاره هم دی چې دوی په زندګي کې څه غواړي، څه نه څه دوی کامیابي غواړي. هغه که عام سټوډنټ شي، که عام خلک وي، که انپړه خلک وي، که لیکه پړه خلک وي، هر فیلډ کې د دوی که دوی اپلای یي لیکن دوی په زندګي کې څه کامیابي غواړي، په هغه حواله به انشاءالله زما ویډیوز انشاءالله د خلکو ته به انشاءالله ډېره فایده ورکوي که خدای کول. نو سر تا د یوټیوب پلیټفارم څنګه سلیکټ کړی؟ یوټیوب چینل پلیټفارم په دې حواله ما سلیکټ کړی چې چونکې دا یو میسج دی چې ګړې دنیا ته سړی ورسوي هر هغه سړي ته، خاص زموږ په علاقه کې اول به موږ خپل خلکو ته رسوو، نور دنیا موږ څه کوو. خاص طور په زموږ کوم چې زموږ علاقه ژوب دی، خاص زموږ بلوچستان کې نور زموږ علاقې دي کوم پښتنې سیمې دي یا نور مطلب کوم خلک دي مطلب پښتانه دي کوم سټوډنټس دي هغه باندې ډېر درپدر وي پریشان وي چونکې د دوی کوم چې پلاران دي یا کوم چې د دوی پیرنټس دي نه هغه په دې شان نه پوهېږي. هغه غریبان خو پیسې ورکولی شي. اوس ابل تقریبا په دغه افیس کې یو هلک هلته ما سره ناست وي، نو د اف ایس سی کړې وه. په اف ایس سی کې ماشاءالله ښه نمبر یې راوستي وو. زما 12 ورونه دي، یعنې موږ ګډ 12 ورونه یو بلکې 14 ورونه وو. لیکن په هغه کې ده ویل زه په 6 نمبر یم، 6 مخته دي 6 شاته دي، یعنې 6 مستران دي 6 کسران دي او ده ویل زه یو لیکه پاړه یم. باقي تر ما کوم جونیر دی هغه خو سبق یې دا 6 دي کم دي هغه انپړه دي. نو بیا ما لږ ګایډ لاین ورکړی. نو بیا د ول زه څه وکړم، ما داسې وکړه لاهور ته لاړ شم، په لاهور کې دغه وکړه هغه وکړه، مطلب که زما په واس پر هغه ما ګایډ لاین ورکولی. نو ډېر خوشحاله شو. نو داسې زموږ ډېر خلک شته چې پیرنټس کوم چې کوم د دوی مطلب دا دي چې پیرنټس خالي پیسې ورکولی شي او کوم چې دوی پلاران دي خالي پیسې ورکولی شي. نور هغه غریبان ته معلومات نه وي. کله زما بابا دی، ما خپله بابا تعلیم یافته نه وي، ما به په خپله سبق ویلی. نو اوس که ما سبق ویلی که نه ویلی ده ته خو د درک نه لګېدی. نو اوس ما بچی که سبق یایي او که نه یایي ما ته درک لګېږي. ولې ما ته پته معلومېږي زما بچی که سبق نه یي خو ما ته معلومېږي. لیکن کوم سړی که داسې خلک شته چې هغه که لیکه پړه نه یي که دوی لیکه پړه هم یي سوري خو لیکن دا دوی ته سره دومره ټایم نه وي چې خپل بچیانو ته ورکړي یا په اپیل کې دوی یي نه وي که څه په اپیل کې دوی یي نه وي. نو په دې حواله به زما هغه سټوډنټس زما دا ویډیوز به انشاءالله ډېر فایده ورکړي چې دوی په زندګي کې یو کامیابي غواړي. ظاهر کامیابي هر سړی غواړي، هر سټوډنټ یې غواړي، هر سړی یې غواړي. لیکن اوس سوال دا پیدا کېږي چې دا لار به څوک وښیي. سوال دا پیدا کېږي چونکې نن سبا کوم ټیچران دي چې موږ یې وینو دا ګلیانې ډکې له د اکیډمیانو څخه هغه صرف سبجیکټ وښیي، هغه لار نه وښیي. لار جلا شی دی پوه شوې. لار جلا دی کوم سټوډنټ چې مطلب دا زه میډیکل وایم، زه انجینرینګ وایم، زه څه وکړم، دا یو جلا دا نن سبا ټیچران زموږ په بلوچستان کې نه وښیي. ولې دا ډېر سخته فقدان دی د دې فیلډ په ګډ پاکستان کې مطلب یو قسم فقدان دی او دا فیلډ په نوی دی. دا په امریکا کې له اوسه پورې روان دی. دا یو 100 کاله د دې هسټري ده. نو زموږ په کوم ساوت ایشیا کې دا خو بیخي نوی فیلډ دی او پاکستان کې اوس تقریبا 11 کاله کېږي، 15 کاله کېږي. خاص په لاهور په کراچۍ کې دا یو سیټینګ شروع شوی دی او زموږ په بلوچستان کې خو دا ګرځستانه.
نو په دې حوالې باندې زموږ بیا ما دا میسج ګډې دنیا ته ورکولې، خاص زموږ خپلو خلکو ته. په دې حواله ما د یوټیوب پلیټ فارمز دي هغه چوز کړی یا ما مطلب واخیستی په دې حواله باندې. صحیح سر. سر یو ډېر کامن سوال دی چې ډېر خلک پوښتنه کوي او دغه باندې ډېر ډسکشن کوي. هغه دغه دی سر د کامیابي را. نو سر د کامیابي ستا په ذهن کې څه مطلب دی؟ کامیابي څه نه ماږي، کامیابي خو داسې دی چې هغه یو ټارګټ دی. کامیابي ته یو ټارګټ ته ویلی شي. فور ایگزامپل مطلب دا دی چې که ته دا نور مطلب دا دی په تفصیل باندې بیان کې، یعنی ته کومه خواته ځې. فور ایگزامپل عام الفاظ کې موږ دا کامیابي موږ یو ښه زندگی ته یایي. عام الفاظ کې موږ کامیابي یو مطلب دا دی چې یو ښه سټ لایف ته یایي، یو ډېره پیسې موږ وګټو، یا مطلب زموږ په زندګۍ کې اثرات او یا تقریبا یایي دغه ته چې ته مثال کے طور پر ته ستا لایف په داسې حال باندې کم از کم ستا بچي ته فیس ورکولی شي، په ښه سکول کې سبق په ویلی شي، او ستا کوم رایش لپاره ستا یو ښه مکان وي، یو ښه غټ ځای دی، او ستا یو د لایف کوم سټنډرډ دی هغه اپ وي، هغه زیاته مطلب دا دی معتبره وي، هغه ستا یو سیویلایزیشن ته ورساږي، په یو ښه اداره کې بچیانو باندې سبق ویلی شي، په یو ښه مطلب دا دی یو ځای به ګاډي کې تللی شي، او ستا لایف سیکورټیز کلیر وي، کم از کم ستا په لایف کې پرابلمز نه وي، ستا مطلب داسې نه چې بجلي مطلب کاټ کړي، بجلي بل نه وي، د بجلي پرابلم نه حل وي، ستا د نور مطلب کوم یوټیلیټیز یا پرابلمز وي، یعنې کو ته پریشانه نه یې. زموږ اکثره خلک په دې پریشانه وي چې هر میاشت راځي دی به دا پریشانه چې زه به دا میاشت څنګه پرې کوم. که روزه راشي په روزه کې خلک پریشانه یا که عید راشي په عید کې دی پریشانه زه به کالي، حالانکه عید یو ډېر ښه فیسټیول دی، یو ډېر ښه مذهبي یو تهوار دی، یو ډېر ښه مطلب دا دی الله پاک له طرفه یو ډېر ښایسته میله الله پاک را جوړه کړې ده. لیکن موږ په دې پریشانه یا چې کم عام خلک کوم ټارګټ نه کې اچیو چې کالي به له کومه خوا ورکې. نو داسې اکثر تا لیدلي په عام شي کې، په عام مطلب په نیوز کې به داسې کسان چې کوم ټایم د عید رانږدې کېږي او خاص په د عید په حواله باندې ډېر خلک خودکشانې وکړي. ته به دا نیوز کې اکثر تاسو وګورئ ډېر خلک خودکشانې کوي. ولې په دې خودکشانې وکړي چې دوی سره د عید پیسې نه وي، دوی سره د جامې پیسې نه وي. نو په دې حواله سکسس په عام لایف کې خو دغه ته یې ستا یو کم از کم هغه کامیابي ستا کوم خپل بچیانو ته ښه جامه ورکولی شي، ښه ایجوکیشن ورکولی شي، او خپل کوم ستا فیملي ده، کوم ستا خاندان دی، هغو ته ښه سهولت ورکولی شي د زندګي غه، او له هغه بعد بیا ډېرو خلکو سره ښه کولی شي، ستا له مالیدار سره ښه کولی شي، له خپلو کوم ستا مثال که رشتهداران دي یا کوم ستا مطلب دا دي عزیزان دي، کوم ستا تربرونه دي، له هغو سره ښه کولی شي، او له دې بعد بیا له نورو خلکو سره ښه کولی شي، پوره له ملک سره ښه کولی شي، له پاکستان سره ښه کولی شي. او لیکن دا دي سکسس دا دي ستا یو ټارګټ داسې ستا یو ډېر غټ یعنې لیمټلیس ټارګټ وي، دغه ته سکسس یایي. مثال کے طور پر اوس که موږ دا یو خبره وکړو دا بلب ته موږ ناست دا سپینه رڼا ده پوه شوې، نو دا سپینه رڼا سته د ایډیسن چې کوم یو ساینټسټ دی د امریکن، دغه مطلب دا بلب دا یو 100 کاله مخه ایجاد کړی دی. نو ده دا ایجاد کوي، نو داسې ایجاد کې د ګډو دنیا ته یو رڼا ورکړه، داسې ایجاد کې د ځان ته فایده ورکړه. د خپل وخت ډېر امیر ترین انسان جوړ سوی، یعنې د خپل وخت ډېر معتبر انسان جوړ سوی، او با مطلب دا دی شهرت یافته انسان جوړ سو، لیکن ګډې دنیا ته چې لایټ یې ورکړې، ګډې دنیا ته یې فایده ورکړه. نو سکسس پکار دی زما په ذهن کې هغه دی چې ته په خپل ځان ته فایده ورکړې، فیملي ته فایده ورکړې، ملک ته فایده ورکړې، بلکې ګډې دنیا ته فایده ورکړې، چې ګډ دنیا سره یو شي زه فایده واخلي. نو دغه ته زه یم سکسس، ما په شک کې اقدار دی.